د بېنظیري د روپو لپاره چې کم ویلیډ سیم ورکولی کېږي نو هغه سیم ورکول چې دي هغه شروع شوي دي او تاسو خپل سیم چې دی راغستی شئ. خو یو څو غلطیانې دي چې دا به تاسو نه کوئ. کومو کسانو چې راغستې دي د هغو لپاره هم دي، کومو چې نه دی راغستی د هغو لپاره هم دي، ځکه ځینې غلطیانې دي هغه موږ وکړو نو د هغې نه وروسته چې دی بیا موږ ته مشکلې چې دي دا جوړېږي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم رسي، ځکه زیاتر کسانو ته دغه مشکله جوړه شي نو هغه بیا د یو بل نه تپوس کوي چې موږ د دې دپاره څه چل وکړو. بل لا کله چې هم داسې کار شروع شي نو ګڼکپان چې دی هغه هم د دې لپاره ډېر زیات راوځي او هغو پکې خپل کارونه چې دي دا هم کوي، ځکه سیم ورکول چې دي هغه تاسو ته په دفتر کې میلاویږي چې په دفتر کې به تاسو ته سیم میلاویږي، خو اکثر د دفتر نه بهر هم کسان ناستي، دغه شانتې په دوکانونو کې هم کسان یې اکثر تاسو ته وایي سیم چې دی دا به له موږ درکړو او دا سیم چې دی دا به د هغې سره لینک شي او ستاسو روپۍ چې دي دا به تاسو ته په دې باندې میلاویږي. نو زیاتر کسان دغه کار وکړي چې هغه سیم راواخلي. نو که دغه سیم تاسو راواخلئ نو دغه غلطه طریقه ده. تاسو به چې د دوکاندار ته څه فایده ده نو د دوکاندار له د کمپنۍ د طرفه ټارګټ ورکړی شي چې دومره سیمان وکاږه نو هغه ستاسو په نوم باندې دغه سیمان چې دي هغه راوکاږي او هغه خپل ټارګټ چې دی دا پوره کوي. که تاسو له هغه پرې هم درکړي خو د هغې د وجې نه تاسو ته نقصان چې دی دا میلاویدی شي. تاسو باید چې زموږ سیم چې دی هغه هلته کې په دفتر کې لینک شوی دی او هغه په دفتر کې چې دی دا به نه لینک شوی. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې دفتر ته به ځئ، په دفتر کې دننه چې کم کسان دي هغه هم د دغې کمپنیانو دي، هغو له هم ټارګټ ورکړی شوی خو هغه په دفتر کې ناستي، هغو دغه ذمهواري هغو ته ویلی شي چې تاسو به دې کسانو له ورکوئ. هغه تاسو له هلته سیم درکړي خو سیم چې کله تاسو راوالی هلته په دفتر کې دویم کاونټر هلته کې تاسو لینک کوئ د خپل اکاونټ سره، خپل اکاونټ سره یو ځای کوئ، لینک په غلط نه پرېږدئ خو ستاسو د اکاونټ سره چې دی دا لینک شي، ستاسو یو پروفایل هلته کې جوړي، په هغې پروفایل کې دا یو ځای شي. چې یو ځای شي نو د هغې په ترو باندې بیا تاسو ته میسج او هر سره چې دي دا راځي. ځینې کسان چې موږ ته به د دې پته څنګه لګي نو دې پته لګېده ښه په اسانو باندې دي چې کله تاسو لاړ شئ ګوګل ته، په ګوګل کې 8171 ولیکئ، چې 8171 ولیکئ نو هلته کې ستاسو سټیټس چې دی هغه تاسو ته شو شي. ستاسو سټیټس چې دی هغه شو شي، په هغې له پاسه لیکلی چې ستاسو سیم چې دی هغه تاسو ته جاري شوی دی، جاري شوی دی ته لیکلی نو ستاسو سیم چې دی هغه لینک شوی دی هغې سره. که تا ته وایي چې ته د ویلیډ سیم دپاره اهلې نو ته اهلې، کومو کسانو چې نه یې راغستلی نو هغې خو له اول نمبر په 8171 باندې وګورئ. که طریقه نه درځي کمنټس وکړئ چې درته دوباره دغه طریقه وښیم، ځکه په هغې باندې ځینې ویډیوګانې زموږ شته خو بیا کسانو ته که ته ګرانې نو زه دوباره جوړه کړم. نو هلته کې چې تاسو وګورئ نو تاسو ته اکثر ځینې کسانو ته وایي ته د سیم دپاره اهلې، نو کومو کسانو ته چې اهل لیکلی هغه به ځي او سیم چې دی دا به په دفتر کې راوکاږي. خو د هغې نه مخکې یو کار دی چې هغه به تاسو لازم کوئ، هغه دا کار دی چې خپل سیمان به په نوم باندې ګورئ. که ستاسو په نوم باندې 15 سیمان نو بیا سیم چې دی دا نه رایستی کېږي، ځکه د پی ټي ای چې کوم قانون دی نو په نوم باندې 15 سیمان دي، کم چې موږ خبرې پې کوو او انټرنیټ په استعمالو دا ټول په استعمالو 15 دی او انټرنیټ والا چې دي هغه پکې نه دی شامل چې خالي د انټرنیټ دپاره. نو که 15 سیمان نو سیم به د خپل نوم نه ختم کوئ، د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو سیم له ځئ نو سیم چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو دغه غلطیانې چې دي دا مه کوئ، که دغه غلطیانې تاسو وکړئ نو ستاسو سیم چې دی دا بیا تاسو له کار نه کوي.